start Microsoft Excel last time باندې text function او نن موږ وایو سو date and time. date and time function د صد لپاره استعمالي کی یاد ساتئ د نوم نه ظاهر دی چې دا وس سره تعلق ساتي date او time سره. زرا زما simple function list را خلاص کړئ all function list. all function list کې زه ته چې موږ نن وایو سو هغه trim function هم د سره کولی کوي لکه trim function is used to remove so spaces. clear زرا لما control enter کما او موږ نن وایو چې date and time function. date and time functions د څه لپاره استعماليږي یا ساتي د نوم نه ظاهر دی چې date and time function به موږ عمومي تور باندې زموږ څه کې changes راځي د دې لپاره به موږ سره د date او time سره راځي. मतलब موږ وایو چې these functions are used to bring changes on date and time. لکه مثال په تور باندې تاسو په date او time کې changes راولئ څه تغییر راولئ د هغې لپاره تاسو کولی شئ چې د date and time د فنکشنونو څه وکړئ انتخاب وکړئ. کلیر شو؟ په راځو ایکسل ته او په date and time کې پهله فنکشن دی موږ سره چې هغې ته ویلی شي date function. date function څه کار کوي یاد ساتئ date function به تاسو ته date مطلب دا دی ریټرن کوي. لکه ستاسو په کمپیوټر کې دا ډیټ پروت دی کنه دې ته وګوره نن زمونږ 14 تاریخ دی د پیله میاشت دی کال 2015 کاری کنه نو زه ته چې لاړ شه او ماته چې کوم دی یو فنکشن دی چې دیٹ از کالډ سو ډیټ فنکشن هم دې کې ما ورکه چې ډیټ فنکشن. ډیټ فنکشن د څه لپاره استعمالیږي موږ وایو this function is used to return the current date of your computer botolikam ya your Microsoft Excel program. ګوره یاد ساتئ کچری تاسو سره مثال په تور باندې مطلب د کمپیوټر کم ډیټي زه ته چې دا راته سکا ریټرن کا سینټیکس دې طریقه صدا سینټیکس طریقہ کار دا دے is equal to او بلی کئی date bracket شورو تاتوی select year select کا کاما month month select کا او کاما day راتا select کا او دینا پس پیسو کے enter ورکی. کلیر شا دا سی ورکی چے دا error هم در تنه در کئی خادام دا سی بولڈ والی ان کې سینټیکس من بورډ واغسته. کلیر شو؟ ګورئ ته اوس ښه زه ته یم چې لاړ شه او که چېرې زمونږه ان کیس زه به رالم دلته او زه ته یم چې مونږ سره یو فنکشن دی چې دیټ از کالډ سو ډیټ فنکشن. دلته مې ولیکه ان کیس ایئر مې ولیکه دلته مې ولیکه منث مې ولیکه او دلته مې ولیکه سو ډے او دلته کې مې ولیکه ډیټ فنکشن یا ریزلټ ورته ولیکئ. ګورئ اوس تاسو border or click on this area, click on this and this. Clear? Like in case ma ola work 2015 month me ola work LMH تاریخ me work so دیار لسم زه غواړم چې دا اوس موږ سره څه شي دا کمباین شي او ما سره مطلب کم فارمیټ کې راشي ما سره عام د مطلب څه فارمیټ کې راشي د دې پروګرام یا د دې ایکسل یا د دې کمپیوټر فارمیټ کې راشي. نو is equal to date bracket شورو تاسو وی select year زه ته چې دا مې کال دی کاما تاسو وی select the month دا مې میاشت دا او select the day او دینه پس bracket بند کا او دینه پس سو کا انټر کا. نو ګور هغه فارمیټ ته بیل هغه year month روچت کو تاسو وی چې ستا کمپیوټر کې کم فارمیټ ته په هغه فارمیټ لري ترا اوس کراینه وستو کار درته کنه دا شان که تاسو دلته واغستې وی چې 2014 دویمه میاشت او دریم تاریخ کلیر او لاندې راشي لاندې دې ځینې دې پورې کش کوي د هغې مطابق به څه راشي هغه ډیټ راشي. پوه شو مطلب باندې که چېرې یو کس وي چې زه مثال په طور باندې کرنټ ډیټ راوستل غواړم موجوده ډیټ راوستل غواړم بای شارټ کټ صحیح ده نو تاسو کولی شئ چې څه شارټ کټ کې کنټرول پلس سیمی کالن
دا سره دا شارټ کټ کی دا د کرنٹ ډیټ کنټرول سیمیکالن اوخه انټر کوي وګوره تاسو هغه موجوده چې کم ډیټ ته موجوده هغه به د شي ریټرن شي یو کاسو یار زه نشم لیکلی چې دا سی ولیکم چې خا دیار لس تاریخ دی بیا ورپسې چې کم دی پهلا میاشت بیا کال 2015 زه دا سی لیکم نو تاسو کولی شئ چې د کنټرول سیمیکالن کمانډ د لارې ډایرکټ شارټ کټ راوړئ مطلب دا ډیټ راولئ کلیر به دې پوره خبر آدم ایکسل تا سوری فارمولا او ډیټ ان ټایم کې بل موږ سره ډیټ ویلیو صحیح ده ډیټ ویلیو څه کار کوي دا یو خاص قسم ډیټ لکه مطلب د نور د بل پروګرام نه راولي صحیح ده لکه مطلب د بل کمپیوټر پروګرام نه دا سم مختلف پروګرامونو دی باندې ما ټرای وکړه خدا د مختلف پروګرامونو نه نور فارمیټس نه راولي په هغه فارمیټ باندې زه پوه نه شوم نو صحیح ده را بشم ډیټا ډیټ څه ته ویلی شي ډی مین ورځ لکه کچری تاسو سره ان کیس یو تاریخ وی مکمل لکه څنګه چې دا ډیټ ته یا دا پوره دا ډیټ ته اوس په دې کې تاسو پته نه لګی چې نن سوم تاریخ ته یا صرف زه ته چې ماته اوخایا چې آیا نن سوم تاریخ ته نو ډی ورځ راته معلومه کا را بشو بل فنکشن دی سو ډی فنکشن ډی فنکشن څه کار کوي د نوم نه ظاهر دی زه ته چې this function is used to return the current day یا current تاریخ چې موږ څه وایو صحیح ده مطلب current day from selected date کچره تاسو سره یو ډیټ وی او تاسو غواړئ چې په هغه کې صرف او صرف ز سره اوچت کما ته صرف او صرف څه شو کی ورځ راته شو کی لکه ان کیس ماته دی لکه تاریخ شو کی چې نن سوم تاریخ دی بس طریقہ کار څه دی سینټیکس تو تولی کوي سب ورته وایو چې از ایکوال ټو ډے بریکټ شورو دلته کې تا ته وایي چې س سیریل نمبر صحیح ده تا ته وایي چې مطلب دا دی سیریل نمبر ورته ولیکه بس او دې نه پسې څه وکړه انټر که هغه سیریل نمبر تاسو په دوو مختلف طریقو باندې کولی شئ اوس درته کوم ښه موږ ولیکو چې ناو مطلب یا ورته زه وایم چې نه مطلب سلیکټ څه شی سلیکټ ډیټ که نه دا ډیټ دی دې ډیټ نه تاریخ ماته صرف وښایه سو سمپل ګورې ورته داسې لکه زه رالم او دلته کې مې یو ډیټ ولیکو ډیټ صحیح ده اوس او دلته وایم زه وایم چې ماته پکې څه وښایه ډې راته وښایه لیکن کیس دا تاریخونه دي ما سره کنټرول سیمیکالن مې ورکړه د کرنټ ډیټ دپاره او د دې ګوټ نه مې لاندې څه کړه کش کړه ښکاري درته کنټرول سیمیکالن او لاندې کش زه ورته یم چې لاړ شه از ایکول ټو ډے بریکټ شورو تا ته وایي سیریل نمبر زه ورته یم چې یاره دا ډیټ دی د دې نه راته څه کړه راوچت کړه ښکاري که نه او دې نه پسې څه وکړه راشه دې ځای نه دې ته پورې ډریک کړه نو تاسو هلته کې وګورئ تاسو به صرف او صرف چې کوم دی هغه ورځ شو کي چې آیا نن چې کوم دی موږ سره سوم تاریخ دی ښه ګاټ اټ بیا راځم فارمولا ته او بل فنکشن د موږ سره ډیز فنکشن څه کار کوي ګوره یاد ساتئ ډیز فنکشن عمومي طور باندې د ورځو دپاره موږ څه کوو استعمالوو څه دپاره end date start date لکه بل فنکشن دی موږ سره ډیز اوکې جناب ښه جي موږ وایو this function is used return days between two days two dates ها ٹھیک شو لکه تاسو یو خاص تاریخ ورکړی دی چیرې د دې تاریخ نه والا تر د دې تاریخه پورې موږ ته دا ورځ څه کا سینټیکس طریقه ولیکئ is equal to days bracket شورو تا ته وایي چې end date یا راشي دلته end date comma start date او دې نه پسې څه وکړه انټر کړه
اوکې جناب ګورئ ورته اوس راغله ما اکسل ته صحیح شو او دلته کې مې ورکړه چې سټارټ ډیټ او دلته کې مې ورکړه چې څه اینډ ډیټ دلته ورته وایم چې ما ته نمبر اف ډیز وښایه ګوره ورته سټارټ ډیټ زه ورته وایم چې لاړ شه صحیح ده او دا به هماغه ګوره د څوم تاریخ نه ان کیس زه ورته وایم چې لاړ شه د پیله تاریخ نه صحیح شو د پیله میاشتې کال 2015 دا زما سټارټ ډیټ شو پوه شو مطلب باندې او د څوم تاریخه پورې ان کیس د لسم تاریخه پورې د پیله میاشتې کال 2015 زم چې دې ترمنځ چې څومره ورځې دي از ایکوال ټو سو ته چې ډیز بریکټ شروع تا ته وی اینډ ډیټ زم چې اینډ ډیټ مې دا دی کاما سٹارټ ډیټ او دینه پس بریکټ بند کا او دینه پس سوکا انټر کا نو تا ته وی چې دې تاریخ نواله تر دې تاریخه پورې سورځي راځي پوه شئ کنه لکه ماینس غوندې کار کوي چې د دینه ماینس کې چې څومره ورځې راځي پوه شئ مطلب باندې نو نمبر اف ډیز بدر تخی چې د یو خاص تاریخ نواله ګوره دلته تاسو ته هغه کرنٹ تاریخ شو کې ښکاری کنه دا ګوره یو تاریخ او دلته به تاسو ته په ډیز کې لکه یو خاص تاریخ چې په دې تاریخ نواله تر دې تاریخه پورې مونږ وګوره چې د دې ترمنځ د څو ورځې راځي نو ډیز فنکشن به مونږ هغه وخت کې څه کوو استعمالو پوه نه شئ دواړو ترمنځ فرق باندې بل فنکشن دی مونږ سره ډیز 360 ډیز 360 او ډیز دا تقریبا یو کار کوي خو بیا فرق راځي وای دا مونږ په ایر باندې ډیپند کوي سو کچری مونږ سره کال وی تقریبا څومره مطلب دا 300 او شپېته ورځې دا پوره په کلونو باندې څه کوي ډیپند کوي لکه مونږ یو دوه تاریخونه ورکو چې را مثال په تور باندې د دې تاریخ نواله تر دې تاریخه پورې 100 ورځې راځي پوه شئ مطلب باندې نو به ډیز 360 عام طور باندې مونږ د صد لپاره دا او دا دواړه یو کار کوي خدا عام مطلب د یو تاریخ او دا د کلونو ترمنځ هم تاسو انتخاب کولای شئ زبر راشم ګورو ته ګوره د پاسه ودرې ګوره تاسو وی چې ډیز 360 وی کنه return the number of days between two days based on 360 days per year پوه شئ مطلب باندې کنه وی کچری یو میش د 13 ورځې او 12 میاشتې نو دا څومره شو 380 ورځې راځي کنه دا غي د حساب راځي نو ګورئ تاسو ښه فنکشن دې موږ سره days sorry days 360 function this function is used to return the number of days between 2 days but number of days between 2 days in all year بو تزولی کما all year clear شو په ټول کال کې څنګه سینټیکس وتولی کوي سینټیکس دا سره ګوره is equal to days 360 ब्रैकेट शोरो सही शो ब्रैकेट शोरो ता तो वही ची end date हमारा खबर शवा end date कामा so start date और देर पाची सो का enter का राशि गोरे होता लका मिसाल पर तौर बांधी जरा जमा अवदल तक में यो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सही था यो प्रोजेक्ट दे हर स प्रोजेक्ट ही इन केस जो तेम चेहरा पदी तारीख बांधे स्टार्ट दलते में तो के स्टार्ट डेट सही ना अवदल तक में उतवली के सो एंड डेट उसमें उतवली के नंबर ऑफ डेज सो उरज के दा कंप्लीट शवे दे यो प्रोजेक्ट मंगा स्टार्ट हो complete in number of days सही शो
ګوره مونږ یو ان کیس یو پروجیکټ سٹارټ ک په یو خاص تاریخ باندې اوس ویم چې را مونږ وګورو چې آیا دا په 100 ورځو کې کمپلیټ شوی دی پوه شئ مطلب باندې کنټرول سیمیکالن نن می کار شروع ک په دې تاریخ باندې ختم می ک په سوم تاریخ په پهله تاریخ د شپږمې میاشتې کال 2015 په دې تاریخ باندې ختم شو پوه شئ مطلب باندې لکه په دې تاریخ دا کار شروع شو نن او په دې تاریخ باندې ختم شو اوس ماته وخایا چې آیا مثال په تور باندې مونږ وایو چې اوس دا 100 ورځې مطلب دا دی واغستی از ایکوال ټو ډیز 360 ब्रैकेट شروع تا ته وی سٹارټ ډیټ زم چې سٹارټ ډیټ می دا ده کاما سو اینڈ ډیټ او برکټ 1 کا انټر کا تا ته وی چې دا 100 ورځې واغستلې دا یوسل او 28 ورځې دی واغستلې پوه شئ مطلب باندې لکه تاسو سره ټوټل هغه ډیس چې کوم دی هغه یو تاریخ ترمنځ لکه یو میش کې او دا د کال ترمنځ لکه کې دغه ترمنځ فرق دی نور د دواړو وظیفه سره سیم ده کلیر شو ارست راځي خیر ده ها دې د پر کلیر دغه شان تاسو داسیم کولای شئ کله یو کس مثال په تور باندې ډیټ اف برث ډیټ اف برث صحیح ده او دلته کې مولي کې چې کرنٹ ډیټ صحیح ده a number of days लेकिन केस دا سی یو एग्जांपल هم دی کې عالمه یو کس ته الکه ترته وای خپل ډیټ اف برث معلوم دی بل کس توحید اوهو یو تاریخ وای خپل سیشه سمرا اگست سوم میش راځي ها کال 2000 سوري نه تو دا وخت بابا کنټرول سیمیکالن نه تاریخ پسې واچا اوس راته دا وخایا چې آیا زه د 100 ورځې ما از ایکوال ټو ډیز 360 برکټ شروع سٹارټ ډیټ د دې تاریخ باندې پیدا شوم او په دې تاریخ چې کوم دی مطلب دا د زلمې شوم نو زه 9000 یوسل او دومره ورځې د زلمې شوم اوس دا رااله خو دې کې اوس یو مشکل دی دا ټول ورځې خي په دې کې دا مونږ ته نه ښایي چې ته د 100 کال وي د 100 میاشت وي او د 100 ورځ وي دا پکې ښایي نه ښایي هغې دپاره به څه کوئ وروسته درته کوم ښه هغې دپاره ډیټډ اف فنکشن مونږ استعمالوو ډیټډ اف صحیح ده ښه فارموله ته راځم او څه دې د پورې دا کلیر شو ښکاري درته څه مشکل خو نشته که نه بل فنکشن دی موږ سره هغې ته ویلی شي ای ډیټ څو ته ویلی شي ای ډیټ ای ډیټ څه کار کوي ای ډیټ یاد ساتئ لکه زموږ سره یو تاریخ دی صحیح شو مونږ د یو لکه یو تاریخ مونږ ورکو چې یاره د دې تاریخ نه مطلب دا دی یو 100 میاشتې پسې اضافه کا یا یو 100 میاشتې چې کوم دی منفي کا اوس ویم چې ان کیس نننی تاریخ دی 14 د کال 2000 او مثال په تور باندې 15 د پیله میاشتې 15 زه هم که چېرې زه د دې نه 3 میاشتې کمې کمه صحیح ده نو آیا هغه تاریخ به څه راځي پوه شئ مطلب باندې او که چېرې 3 میاشتې ورته اضافه کړم نو تاریخ به څه راځي اوس مونږ ته پته نشته دی چې آیا اوس دا پیله میاشت جنوري ده که نه اوس بیا مارچ اپریل داسې راته پته نشته خو که زه د نننۍ میاشتې سره 3 میاشتې نورې جمع کړمه نو کومه میاشت به راځي یا کوم مطلب دا پوه شئ مطلب باندې ګورو ته دې دپاره مونږ استعمالوو څه ای ډیټ څه ورته ویلی شي ای ډیټ ها بل فنکشن دی مونږ سره هغې ته ویلی شي ای date function ha janab this function is used to add both azuli command theek hai add or remove months from the current date clear sir
لکه موږ له یو خاص ډیټ ورکو زه چې دې سره څه ایډ کول غواړم یا څه سره مطلب دا دی تلر کول غواړم څه میاشتې اوسه جمع کې نو کوم تاریخ پر راځي او کته منفي کوم نو کوم دا تاریخ پر راځي پوه شئ مطلب باندې نو سمپل راشي سینټیکس طریقه کار یې سوي ګورو ته داسې وکوي وبلی کې سینټیکس طریقه کار دا دی صحیح ده چې is equal to e date ब्रेकेट شورو صحیح شو دلته کې ولیکئ چې current date select current date صحیح ده هغه ډیټ به ورته سلیکټ کړئ او بیا به ورته څه ورکړي هغه نمبر به ورته سلیکټ کړئ سلیکټ د نمبر څو میاشتې یا منت به ورته سلیکټ کړئ څه ورته سلیکټ کړئ منت او بیا به د دې نه پس په څو کې انټر وکړئ لکه څو میاشتې لکه اوس کرنټ ډیټ موجوده تاریخ او دې سره دومره میاشتې اضافه کړه نو کوم تاریخ پر راځي کلیر شو سمپل راځم چیک کوي ګوره زه بار بار ګوره زه دا پټوم که نه موږ سره دې خو هم زه اشتره دې دپاره ځم چې تاسو ته سکرین ته ځکه چې تاسو ته خو چې لږ څه ښکاره شي بس ټول هغې ته ګورئ ښه ګورئ ورته ما واخیستو چې کرنټ ډیټ دا ډیټ مې واخیستو صحیح ده او دلته کې مې واخیستو منت صحیح ده او دلته کې مې واخیستو څه ریزلټ of e date the e date result ګورئ اوس ها نننی تاریخ دی موږ سره دا ښکاري درته دا نننی تاریخ دی اوس زه غواړم چې دې تاریخ سره مونږ ان کیس زه ویم چې لاړ شه او دې سره لکه 2 میاشتې جمع کا سو 2 میاشتې نو از equal to e date ګوره e date ګوره مخامخ ډایرکټ رالی په وخت راته که نه کا e date سمپل راشه ټیپ بټن ووهه تا ته وایي چې سټارټ ډیټ دا مې ډیټ دی کاما څه دومره منت ورسره څه کا اضافه کا اوکې کما ها اوس دا کوم فارمیټ رالی زه رالم دا ډے فارمیټ نو تاسو به څه وکئ سمپل به راشئ دلته وګوره دا جنرل فارمیټ دی تاسو ته ما ویلي را به شو دلته به ورته دا فارمیټ څه ته واړوئ شارټ ډیټ دلته اوس وګوره ښکاري درته دې ته کې ګوره موږ دا فارمیټ چینج کولی هم شو دا خبره یاد ساتئ تاسو ته ما کړي مونږ ګورئ دا څیزونه موږ سره دلته پکارېږي که نه یو کس وایي چې زما دې فارمیټ کې پکار دی وګوره ورته ښکاري پهله کال راوله بیا میش ښایه زه ورته یم چې نه داسې مې نه دی پکار صحیح ده بل ډیزاین مې پکار دی داسې ډیزاین مې پکار دی 16 اف مارچ داسې مې پکار دی وګوره لکه غواړم چې دا اوس آی ډونټ نو چې دا کوم یو مطلب دا دی میش ده خو که چېرې دې سره زه 2 میاشتې اضافه کړم نو بیا به مطلب دا دی څه میاشت به راځي دلته رالم همدا تاریخ یا همدا داسې کش کې لاندې صحیح ده دلته وګورئ چې دا هغه تاریخ سیم ټو سیم راغلی که نه دلته سره 3 میاشتې اضافه کوي نو څه به راشي 14 اپریل او که چېرې زه ترې لاړ شم چې ماینس 2 months انټر کړم او دې نه پس ډبل کلیک کوي دلته وګورئ نومبر 2014 پوه شوئ په مطلب باندې نو یاد ساتئ ای ډیټ څه کار کوي ای ډیټ عمومي طور باندې ستاسو لکه عام طور باندې که چېرې تاسو غواړئ چې یاره مونږ وایو چې دې ډیټ سره 2 میاشتې اضافه شي نو کوم تاریخ به راځي او که چېرې 3 میاشتې اضافه شي او که 2 میاشتې ته منفي شي پوه شوئ اوس که نه پوه نه شوئ خدای م پوه که نه ماینس 4 میاشتې چې راشي نو کوم تاریخ به راشي نو باقاعده تا ته وایي چې دا به څه راځي 16 of September 2014 که زه چېرې راشم ماینس ان کیس 20 ورکړم دلته وګوره 2013 ته ووتو لکه ستې دغه شو لرې شو لکه 20 میاشتې ته کمې که نو کوم تاریخ به راځي نو تا ته وایي 17 of May به راځي خو دا څه حساب کوي د میاشتې حساب کوي اوس په مقصد باندې پوه شوئ یاد به دا anyhow بیا راځم فارمولا ته او لاړ به شو ډیټ ته صحیح شو بل موږ سره دی ای او منت صحیح ده ای او منت ای او منت څه کار کوي ای او منت فنکشن استعمالیږي لکه اوس موږ ته پته نشته دی صحیح ده لکه اوس موږ ته پته نشته یو ډیټ دی لکه مثال په طور باندې لکه ای او آفټر راځي ښه ټیک شو ما ورته یو تاریخ ورکړو چې دا پیله میاشت ده دا څه ده پیله میاشت ده اوس زه وایم چې لکه راتلونکې میاشتې به اخیری تاریخ څه راځي
پوه شئ مطلب باندې د راتلونکي میاشتې به اخیری تاریخ څه راځي دا به اخیری لاست ډیټ به راته ښیي پوه شئ لکه اوس تا ته پته نه لګي چې جنوري د څومره مطلب دا دی د څو ورځو ده لکه 10 ورځې دي پکې یو کم 10 دي که یو 10 ورځې دي 100 ورځې دي لکه اخیری تاریخ به څه راځي نو دا به موږ سره ای او من هغه اخیری تاریخ به موږ ته ښیي چې وګوره دا میاشت د دې ورځو ده دا د دې ده دا د دې ده اینډ دا د دې ده په مطلب پوه شوئ که نه ګورئ ورته اوس ښه خاصه دی موږ سره ای او منت ښکاري درته شپږم نمبر فنکشن دی ای او منت کله بولډ کله ساده لیکلي بیا راته دغه شي که نه مطلب موږ وایو چې this function is used که ټول ساده لیکو بیا یې جوړو use to show the last date په ورته ولیکمه یا ډے ورته ولیکمه صحیح ده last show date of any month clear شو ګوره مونږ له یو میش ورکو چې لکه دا میش ته وښایه چې د دې میش په څه دغه باندې نو را به شو سینټیکس ورته ولیکئ طریقه کار څه دی is equal to ای او month بریکټ شورو تا ته وایي څه دلته لیکلی سټارټ ډیټ یا یو خاص ډیټ وله ورکوي لکه کرنټ ډیټ پوه شئ باندې باندې او دې نه پس وله ورکوي چې کومه میش د کومې میش دې پسې افټر به راځي ښه دا خبره یاد ساتئ دا یې دلته هم دا کرنټ ډیټ ما لیکلی سټارټ ډیټ ته ولیکي چې د دې تاریخ نه واله دې ده پورې ګورئ ورته ښه اوس ریزلټ وګورئ بیا تاسو ته کلیر کېږي ښه دا هم دغه څیز دی ګوره اوس ان کیس کنټرول سی او لاندې به راشم همدې دی کې څه که پیسټ کا ګوره ته اوس کنټرول منت صحیح دی ډیټ هم صحیح دی خو داسې وکئ دا خو کومه دغه دی دا دی که نه result of EO month صحیح ده اوس ورته ګورئ چې دا موږ له څنګه ریزلټ راغلی دا لر کوي اوس ښه دا موږ سره څومه میاشت ده اوله میاشت د جنوري که آیا ان کیس صحیح ده دې پسې یو میاشت مطلب دا دی بعد پوه شئ که نه چې هغه د هغې لکه فبروري ټولو ته پته ده فبروري میاشت د څو ورځو وي 23 وي که نه راشه ولیکه چې از ایکل ټو ای او منت ښکاري درته ای او منت تا ته وایي سټارټ دا ډیټ دا زموږ تاریخ دی وښایه چې دې پسې یو میاشت بعد مثال په طور باندې کم یو ډیټ راځي اخیری انټر کما دلته ګوره تا ته وایي دغه میاشت چې کم دی دغه به څه راځي دا به مطلب د دې اخیری تاریخ به څه it is used to show the last date پوه شئ مطلب باندې که نه تا ته وایي چې لکه مطلب دې پسې یو میاشت بعد کم یو دی دغه دی که نه دوه راشئ دې نه دې پورې څه کوي کش کوي ګوره ته دلته ګوره فبروري نو دویمه میاشت څه راځي مارچ که نه درېیمه څه راځي اپریل مای اینډ جون اوس په مقصد پوه شوئ که نه چېرې دا به تاسو ته د هغه میاشتو ډیټیل درکوي چې آیا موږ سره دا میاشت به په څو د څو تاریخ اوس موږ ته پته لګېږي چې فبروري د 28 څه ده اینډ سو آن کلیر به دا نو تاسو پې پوره یو معلومات هغه جنتري غوندې تاسو ته درکوي چې یاره مخکې نه تاسو ته وښیي چې دا ډیټ دی دې ده پوره کلیر خدا خو د ډیټ خبره ده صرف د ډیټ خبره صحیح ده زه راځم او دلته پکې اوس به صرف د ډیټ باره کې خبره کوو نو د ډیټ فنکشن کې پکې نوري به ترې راولو بیا وروسته مطلب راشو څه ته ټایم ته زه به راشم یو بل موږ سره دی چې هغې ته ویلی شي نیټورک ډیز څه ته ویلی شي نیټورک ډیز یو دا دی پکې او دې نه علاوه یو بل دی لکه ټوډے ویک ډے صحیح ده ویک ډے او دغه شان ورک ډے وغیره وغیره چې کوم پکې نارمل موږ استعمالو پهله وګورئ موږ سره یو فنکشن دی نیټورک ډیز څه ورته ویلی شي نیټورک ډیز نیټورک ډیز څه کار کوي یاد ساتئ نیټورک ډیز دا کار کوي چې دا به هم تاسو ته لکه څنګه چې موږ دلته دا فنکشن ډسکس کو صحیح ده لکه نمبر اف ډیز ګوره یو دا دی
چې د دې تاریخ نواله تر دې تاریخ ترمنځ راته سو کا د دې تاریخ ترمنځ راته دا ورځې وشماره چې د دې تاریخ نواله تر دې تاریخ پر 100 ورځې راځي. خو په دې کې نیټورک ډیز چې په کوم ورځو تا کار کړی وي ټیک شو هغه به پکې نشماري. پوه شئ لکه اوس تاسو دفتري لکه څنګه چې زموږ اداره ده زموږ ادارې د پنجشنبې یا د جمعه او شنبه چوټي کنه داسې حساب سره نو لکه هفته کې 2 ورځې چوټي راځي کنه او سټانډرډ لکه شنبه او یک شنبه چوټي کنه لکه هفته اتوار چې ته مونږ وایو سیټرډے سنډے صحیح شو. زه به لاړ شم زه ته چې ما سره یو فنکشن دی چې دیٹ از کالډ سو ټایم تم ګورئ لکه نیټورک ډیز سو ته ویل شي نیټورک ډیز الکه سیزونه خو مشکل نه دي آسان دي مانه دي کې خورل څه شته نو تاسو لږ ذهن استعمال کړئ. This function is used to count number of days between 2 days but without Saturday and Sunday. Clear sha मतलब دا 2 ډیټا په کې مینس کې نه راځي لکه سیټرډے او سنډے چې راشي نو آب په کې نه کاونټ کوي نور برسه شماري ګورتا. سنټیکس سره طریقہ کار دا دی او بلی کو چې از ایکوال ټو نیټورک ډیز بریکټ شروع امغه خبره شو سٹارټ ډیټ صحیح ده او سو اینڈ ډیټ لکه په کوم تاریخ نواله کوم تاریخ پورې کلیر ګورئ وته دا یو فنکشن کو بس دلته کې مې لکه ډیټ ولیکو ډیټ صحیح شو یا سٹارټ ډیټ مې ولیکو او دلته کې مې ولیکو سو اینڈ ډیټ او دلته کې مې ولیکو چې سو نیټورک ډیز. اوس ګورئ ښه زمونږه پہلا میش پہلا تاریخ کال 2015 ٹھیک شو کنټرول سیمی کالن نن تاریخ صحیح شو د دې ترمنځ اوس کچري مونږه دا نارمل کاونټ کو صحیح دا از ایکوال ټو ډیز صحیح دا بریکټ شروع او دا کاما دا او انټر کما خو سوري دغه کدا والی پہلا ها لکه منفی کا کنه دا کاما سو دا انټر کا سورہ دی راځي 12 راځي کنه د دې او د دې مطلب تقریبا 12 سورہ دی راځي. اوس ویم چې راځو اوس د دویم فنکشن په استعمال کو چې از ایکوال ټو نیټورک ډیز ښکاری درته سٹارټ ډیټ می دا دی کاما س اینڈ ډیز اینڈ ډیټ او دنه پس بریکټ سو کا بند کا ور دې مونږ ته نه اورځ راکړي ولی نه اورځ راکړي په دې کې تاسو وګورئ په دې کې بخامخا مونږ سره ګوره دلته راشه سیټرډے او سو سنډے ښکاری درته کنه ګوره دلته کې راغلي دي لکه د پیله تاریخ نه یو دوا سوته لکه نن 14 تاریخ دی نو څلور ورځې د لر کا سو پاتې شوي نه پاتې شوي نو ګوره د دې موږ دا معلومات کولی شو کچري لکه دا ګوره افیشل داسې استعمالیږي کچري یو تاریخ یو ته چې چوټیانې ته لر کې نو څو ورځې به راځي که چوټیانو سره مطلب لکه یو خو هغه چټل کاري چې مونږه لکه د میاشتې کار دی بس بیا کې چوټي موټي نه زه ته چې ما ته وخایا چې په دې ورځو کې لکه اوس ان کیس مونږه پورا یو کس را سره ان کیس ګوره زه داسې والم یو کس را سره کار وکړو په یو خاص تاریخ نه شروع شوې ده صحیح شو خو شرط دا دی چې په دې کې هفته اتوار چوټي راځي لکه سیټرډے او سنډے چوټي راځي. اوس مونږ سره ډېر وخت کار وکړو اوس مونږ وایو چې دا 2 ورځې به د دې نه لرکې نو څو ورځې اوس د ورځې په حساب سره مونږ دیړي ورکودله پوه شئ مطلب باندې لکه داسې ګورئ لکه زه یم چې د مونږ سره شروع کړې ده د څوم تاریخ نه ان کیس شروع یې کړې وه د دویم تاریخ نه صحیح ده د 15مې میاشتې کال 2014 د دې نه شروع کړې وه نو څومره دومره ورځ راځي که داسې جمع کوو نارملې جمع کوو نو بیا مونږ سره تعداد زیاتیږي پوه شئ مطلب باندې که نه نو اوس ویم چې یاره دته اوس څه ورکوو سیلري ورکوو
څومره سیلری ده د ورځې دله موږ 1.5 روپۍ ورکو نو از ایکول ټو دا ضرب دا او دنه پس انټر کوي نو دله به موږ 100 روپۍ ورکو دومره روپۍ خو کچره امدا تاریخ والی کنټرول سیمیک کنټرول وی او دلته پسې واچو ان کیس کرنٹ ډیټ دا مې واغستو او دې پسې از ایکول ټو ډیز دا ساده والو دسه نو تم چې دا ماینس دا او دنه پس سوري کاما ولګوي انټر دلته سوره جرالی امدغه دا راکوس کوي او دغه شانته امدام راکوس کوي تاسو فرق محسوس کوي څومره ډیره پیسې باغې ته وسور کو کلیر شه زم چې په دې ورځ خو دې کار دی ورځ زموږ چټي کلیر شه نو دغه شان تاسو د نیټورک ډیز نه چیرې کوم ورځ باندې کار شوی د هغه حساب کتاب ورته تاسو کولای شي ان شاء الله کلیر به دي پوره یا به دي پوره